بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الافغان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. باران وریږي او په دغه باران کې موجود یو سم جړی ګرانیم جړی بیا ور سره بیروزګاری جړی په 2.5 روپیا باندې بوره وړو شو. په پنجاب کې اوسم په 12.5 دی. تضاد ولې دی؟ په دې صوبه کې د پی ټی آی حکومت ته او په پنجاب کې د پی ټی آی حکومت ته. یوټیلیټی سٹور تم کاته وی چې وفاقي حکومت په یوټیلیټی سٹور ته وړي او چینی روړي په دومره مقدار کې وړي او چینی روړي چې خلک په ذلیله کې په قطارونو کې ولاړ او اکثره چې کم دی د یوټیلیټی سٹور کې چې کم یا منیجر ناست یا خلکار وي ناغه سره د خلکو جګړې وي هغه پټ کړل او هغه یوړل. ته د وړو کې د مال کې برابر غوړي روړې نه هغه پکې سب پټ کړل. وړو کې د مال کې برابر ته هفته پس او 2 هفته پس وړه رالیږي ناغه پکې سب پټ کړل. په دغه باران کې زه مخامخ یم زه خپلو کتونکو سره دا خبره شریکوم چې د ګرانۍ ذمهوار چې کم دی هغه عمران خان صاحب دی چې د بنیاد یې ښودلی دی. دا ګراني هغه راوستی ده. بیا باقي پاتې کسر چې کم دی وفاقي حکومت پکې پوره که. خو زه په خپله صوبه باندې خبرې اترې کوم چې 18 ترمیم لاندې دې صوبې ته اختیار ورکړی شوی دی. دا صوبه خود مختاره ده چې دې دلته کې خپل وسایل استعمال کړي. د بده مرغه په دې صوبه کې چې کم خلک دي هغه په اسلام آباد کې یا په بندیګاله کې یا په زمان پار کې وي. د قام خو دوی سره فکر نشته دی. د خپلې کرسۍ غم دی ورسره. ما ته ډېر خلک کوي په ګرانۍ خبرې وکړه نو اوړه منګه موړو یوازې تاسو خوړي شوړی نه تاسو خو ماړی کله چې ستاسو په حکومت کې اوړه ګران شو نو تاسو مشورې څه راکولې چې روټۍ نیمه کې چې چینی ګران شي نو دا شوګر دپاره دي چینی به مې استعمالوي. غټ غټ قطارونه به ولاړو پلار به په قطار کې ولاړو زوی به څه وي زوی به وي مړه دا ګراني چې مخکې نه راغلې وه. بیا چې د ګرانۍ خبرو شي چې کله ورته چې آی ایم اف سره ګرانې معاهدې کړې وي د هغې جواب ورسره نه وي. خو زه پی ډي ایم والا ته وایم چې دا نن کومه ګراني ده ستاسو په مراغاتو کې کمې رانغې ستاسو په چرچو مزو کې کمې رانغې تاسو چېرته د یو میاشتې تنخوا وانغسته چې هغه هم وي چې یار دا مونږ نالو. دا یوټیلیټي سټور دی شاړ پروت دی څوک ورته سره راشي دا شی چې دی دلته کې اخلي دا غوړي نو دا په عام بازار کې دین ارزان میلاویږي چې په یوټیلیټي سټور کې کم ریټ دی. وړه چې کم دی خو د خوراک نه دي یا خو داسې وړه دي چې هغه دې لیډرانو وخوړل که نو د مخې سره به دستونه وي. الله دې کړي چې دا شهباز شریف او د عمران خان او د محمود خان دا وړه وخوري او دا وړه صرف په پښتونخوا کې هغه میل کتلی دی چې یې وله پرې ورکوي او یې په نش بیه ورکوي داسې وړه ورکوي یا د خوراک هم نه دي. خو بیا هم د غریب سړي په لوږه ماته شي چې څه نه وي نو څه خو به خوري. د اړیو ماغه 200 روپۍ ده او بېروزګاري هغه انتخا ته ورسېدله. دلته کې چې یوټیلیټي سټور کې هفته 2 هفتې وشو چې وړه نو 25 تاریخ ورته وړه راغلي دي. دا دویمه ورځ ده چې غوړي نه دي راغلي. اوس خو فرض که سبا غوړي راشي نو دلته کې به دا لین به یو دا خلک به یو زنانه به یو او په دې ځای باندې یو دغه وي په هر یوټیلیټي سټور باندې دا کال وي. سیس په پیسو مخلو په سوال یې مخلو په پیسو یې مخلو په سوال یې مخلو او وړه او په شرمول یې مخلو. دونه پې ذلیله کېږو دومره ذلیله کېږو پې په شرمول یې مخلو. نو زه خو وایم زما کومه رایې ده ښه خلک به وایي چې دی د دې پارټۍ سره دی د دې پارټۍ سره دی. زه وایم که نه چې ړومبنې عمران خان ځکه چې دا لتاړ په دې ملک کې ده راوستی دی او بیا د شهباز شریف دا څومره حکمرانان دي که نه دا دومره بنیته خلک دی که نه دومره بنیته خلکه داسې قام یې را پیدا که داسې قام یې را پیدا که چې هغه قام کې د سره چې کوم دی تمیز ختم شوی دی. نو زه دا وایم چې دا ټول حکمرانان چې کوم دي که دا زه سمندر ته غورځوم سمندر ته چې دوی سره د قام فکر نشته. دلته کې خلک د لوږې مري او دوی سره به د خپلو چغو سرو غم وي.
دلته د خلکو څه حال دی او دا نمونه چې کومه ده چې کله په دې ملک راغلي د خلکو نه خنداګانې چې کوم دي نه هغه ختمې شوي دي د خلکو نه د مخونو نه خنداګانې لاړلې نو ډېر انتخابي ظلم روان دی ډېر انتخابي ظلم روان دی نو زه دا وایم چې پورې دی دې طرف ته پاملرنه وشي او ارزاني دې راوستې شي قام ته دې اسانتیاګانې شي داسې لیونیان پیدا شوي وي نو داسې لیونیانو سره به څه کې یو سړی نه په خپل ځان نه په جیخان باندې وي چې څه روان دي او څه کېږي دې وخت کې هر څه خالي هغه خلکو ته چې وې یاره په دې ملک وي د غلو حکومت دی او دې غلو سره ښېګړه نه ده پکار نو یو سړی چې د بل سره او د قام سره مخلصه وي نه به د قام فکر کوي هغه د قام فکر کوي او د قام فکر چې کوي نو بیا به د مل فکر کوي نو د مل فکر نشته دی او نه د قام فکر شته دی هر سړی د خپل مطلب دپاره او د خپل غرض دپاره لګیا دی الله دی چې په دې حکمرانانو پړونو باندې د رحم اوبت پوه شي او د قوم طرف ته پاملرنه وکړي ډېر بد حال دی ډېره زیاته ګراني ده انتخابي ګراني ده او ذمواري دا ټول حکمرانان دي دا ټول حکمرانان په دې کې ښه پوره ګرم دي او دې وخت کې د قام چې کوم دی فکر نشته او بیا یوټیلیټي سټور ته وړو کې د مالګې برابر سیز را لیږي او هغه د وړو کې د مالګې برابر سیز چې کوم دی په هغې باندې خلک ذلیله کېږي او د خلکو ژوند چې کوم دی په دغه سیزونو باندې خراب کړی دی نو په دې مې څو خبرې غوښتل په